تشریح کې نو په دلالت اللفظ سره کوي. اصل کې د دې تشریح دوه مقاصد دي. یو مقصد خو د دې تشریح دا دی چې د دې دلالت مطابقي تضمني التزامي منبع بیانې. صحیح دی چې د دې منبع څه شی دی. هلته خو به طریق اختصار ذکر دی. او بل د یو اعتراض د پکې چې کله د مناطقو د هغوی موضوع معرب یعنی قول شارع حجت دلیل شو او دا د قبیلې د معانیو نه سره تعلق ساتي د الفاظ سره نه ساتي. نو دلته یو اعتراض وارد شو هغه دا چې کله مناطق بحث د معانیو نه کوي. صحیح ده د معانیو نه کوي نو بیا چې کله دی په متن کې د دلالت ذکر کوي نو دا خو د معانیو سره تعلق نه ساتي، دا خو د الفاظ سره تعلق ساتي. اعتراض وارد شو. نو دا اشتغال به معنا لا یعنی شو چې یعنی په یو لا یعنی کار کې اخته کېدل او مشغولېدل چې هغې ته ضرورت نشته. نو دې جواب د هغې داسې کوي چې دا معانی چې کوم دي دا موقوف دي په الفاظو پسې، ځکه چې افاده او استفاده دا د الفاظو نه اخیستې کېږي. خو د دغې الفاظو نه چې موږ افاده او استفاده حاصلو نو هغه محض د الفاظو نه اخیستې کېږي بلکې د الفاظ به دلالت په معانیو باندې کوي. نو خبره بیا دلالت ته راغله. تاسو پوه شئ یو خدای چې مقصود معانی دي، مقصود معانی دي ټیک شو، خو دا معانی چې کوم دي بغیر د الفاظو نه چې دا معانی موقوف دي په الفاظو پسې او الفاظ بیا چې د استفادې او د افادې بل نه د فایدې ورکولو د بل نه د فایدې اخیستلو په زمره کې راشي نو اله به راځي چې دې دلالت وکړي چې څه وکړي نو ضرورت راشي دې ته چې مخکې د بحث د دلالت وکړي شي ټیک شو. نو چې د دلالت بحث وکړي شي نو دا دلالت به رالګي دا لفظ به رالګي دی به دال په یو معنا باندې وي که نه به وي نو ذکر د دلالت سره راغی ضرورت راغی. نو په متن کې چونکې اختصار شوی دی مطابقي تضمني التزامي راغلی دی نو یو به د منبع ذکر کوي. تاسو پوه شئ که نه او بل به د هغې اعتراض دفع کوي. نو تاسو د ضابطې په شکل کې ویلی دي چې دغه دلالت اول غټ تقسیم چې کوم دی هغه منقسم دی دوه اقسام چې یو دلالت لفظي دی بل غیري. یو دا چې دلالت په اعتبار د لفظ سره وي، یو دا چې دلالت په اعتبار د لفظ سره نه وي. چې دلالت په اعتبار د لفظ سره وي صاحبانو نو هم دریو ته منقسم دی مستقلا او چې غیر لفظي نو هم دریو ته منقسم دی مستقلا. تاسو پوهېږئ په هر واحد کې درې شکر ووتل، په دلالت لفظي کې هم درې ووتل او په دلالت غیر لفظي کې هم بس کو چرې دا دلالت په اعتبار د لفظ سره یا د غیر لفظ سره هر واحد د دې دواړو نه به یا په وضع د واضع سره وي، په پرز د پارس سره وي، په اعتبار د معتبر سره وي او په جعل د جاهل سره. نو که په پرز د پارس په اعتبار د معتبر او په جعل د جاهل سره نو که لفظي نو لفظي وضعي شو او که غیر لفظي نو غیر لفظي وضعي. شاباسې لکه تاسو ویلی دي که نه چې دا د لفظي وضعي شو لکه زید شو په مسما خپل باندې زید شو په او دا زید چې کوم دی د الفاظو د مجموعه زا یا دال دا واضح وضع کړې ده چې د پلاني شخصیت دپاره د یو شخص واحده دپاره به د زید یو دا لفظ چې کوم دی دا به دا دپاره خاص وي دا وضع کړی شو چې کله هم په دې الفاظو سره هغه ته خطاب وکړي شي نو به متوجه کېږي یا به څه کېږي دا په وضع د واضح په دې خبره پوهېږئ. او تاسو ویلي دي چې په اعتبار د غیر لفظیه سره شي یعنې لفظ له پکې عمل او دخل نه وي او نور په اعتبار د وضع سره وي خو لفظ لره پکې عمل او دخل نه وي نو دا بیا غیر لفظیه وضع. خطوط عقود نصب اشارات خطوط عقود نصب اشارات دا مدلولات خپل دلالت کوي په اعتبار د وضع سره خو غیر لفظیه سیدی لکه غیر لفظیه. بیا علی ترتیب منبع مونږ بیانو د مطابقي تضمن التزامي که نه. بیا ورپسې دویم چې کوم دی په دغه دریو اقسامو د لفظي او غیر لفظي کې دویم چې کوم تبعیه دی چې په اعتبار د امر عارضه او تبعیه سره وي تبعي لره پکې عمل دخلي. تاسو پوهېږئ نو دا هم بیا کل لفظ د الفاظ سره تعلق ساتو لفظیه الفاظ سره نه ساتو عایشه بازي کو د الفاظ سره تعلق ساتو نو دا تبعیه دا چې کوم لفظیه تبعیه دی. مثال لکه انسان
اوه لفظ د خولې نه وځي او وجع الصدر دلالت کوي په سینه کې تکلیف محسوسیږي ټوخی کوي او دا الفاظ دي کنه نقوش دي کنه الفاظ دي کنه دا الفاظ دلالت کوي کنه تاسو پوهیږئ دا لفظیم دي او تبعیم دي او دخل بغشاله تبع لره حکم بالفرض او التقدير دا غیر لفظي او تبعي تبع له پکې عمل دخل دي او الفاظ پکې نشته نو غیر لفظي دي تاسو پوهیږئ کنه لکه بالفرض او التقدير تاسو وی لکه په سرعه النفذ سرعت النبض دا دلالت په حما او په تبع باندې دلالت کوي یو سړی ټمپریچر دی تبه ده تاسو پوهیږئ دا یو طبیعت دی امر عارضه دی کنه خو د دې پہچان تاسو کو په نبض دی وګ بس دی وګ تاسو پوهیږئ نو د کې الفاظ لرامه دخل نشتا یا بیا دریم قسم د دلالت نه دلالت لفظیه یا غیر لفظیه عقلیه لیکن بیا عقلیه دو ته منقسم کوي تاسو پوهیږئ نو لفظیه نو غیر لفظیه خو په کې برات دوه روبا سه عقلیه ټیک شو نو اب سوي چې په اعتبار د قوت دراکه سره وي عقل تقاضا تاسو د دې په لغت کې تحقیق کړئ کنه چې عقل لغت کې څه ته وي قوت دراکه ته او د ادراک یو ماده ده هغه په بنیاد باندې او شی فهم کړئ دا عقلیه ویل کی نو کو لفظیه نو لفظیه عقلیه کو لفظیه نه نو غیر لفظیه عقلیه لکه تاسو ویلي لکه لفظ دیس چې مسموع شي من وراء الجدار اصل کې دا دیس ځکه وایي چې زید خو وضعیه له اعتبار ذکر زید خو وزن دی خو دیس خو وزن نه دی یعنی یو داسې لفظ چې هغه محمل دی با معنا نه دی بې معنا دی خو چې مسموع کړي شي په یو داسې مقام کې چې د دلالت په څه وکړي په لافظ باندې دا څه شي دا دلالت لفظیه عقلیه غیر لفظیه مثال لکه دخان شو په نار باندې لوګي ولیدي شو په باندې اورتلا نو لہذا منبع بس شي چې کله تقسیم عبد الله یزدی په تفصیل سره وکړو نو غرض پکې سو چې په دغه اقسام شپږو کې چې درې په لفظیه کې وروتل او درې په غیر لفظیه کې وروتل آیا دا مطابقي د سره تعلق ساتي تضمني د سره تعلق ساتي التزامي د سره تعلق ساتي نو دې په تشریح کې وي دغه متن چې کم متن مختصر ذکر دی ای کی وی چې په دې کې معتبر عند المناطقه چې کوم استفاده او استفاده لري هغه څه شی دی عدالت لفظیه وضعیه دی عدالت لفظیه دغه لفظیه وضعیه بیا دریو ته منقسم دي مطابقي چې کل د لفظ په کل د معنا موضوع له دلالت لکه انسانون چې د دلالت په حیوان او ناطقون باندې بیا چې کوم دی په جز د معنا موضوع له باندې لکه لفظ انسان چې یا صرف اطلاق په حیوانو کې یا صرف په ناطق باندې او یا په خارج د معنا موضوع دا معنا خارج لازمي د معنا موضوع خدا خارج سوي او فن و عقلا سوي لازم د موضوع له سره وي دا غي مثال دلالت د لفظ انسان قابل عین او قابل عائشہ ضابط تاسو ان شاء الله یاد کړئ دا بیا دوباره په ترتیب کې ذکر راوړه چې دوباره ازبر هم شي او تاسو چې کوم دي انفرادي فرید ماته وروي نو مونږ په دې نننی درس کې د خبره تشریح وکړه وضاحت مو چې بر ماتن په متن کې مطابقي تضمني التزامي راوړل دي نو دې منبع څه شی دا راوتلي د سن دي نو مونږ د لفظي وځي نه راوتی تاسو پوهیږئ او بل پکې د دې وضاحت وکړې شو چې آیا د مناطق او تعلق د معنی سره د الفاظو ته چې دلالت دی څنګه زی هغه طرف نه بحث څنګه کوي نو مونږ چې دا چې کوم دي موقوف دي پاغه پورې په دې باندې مونږ قدرې تشریح وکړه تاسو راته 1 by 1 باور بسم الله الرحمن الرحیم موږ دا خبره کړې وه چې قوله دلالة اللفظ نو علامه تفتزاني رحمة الله تبارک وتعالى علیه په متن کې فرمایي فصل دلالة اللفظ على تمام ما وضع له په دې سره علامه تفتزاني رحمة الله تعالى علیه دې خبرې ته اشاره کړې ده چې دلالت مطابقي ته اشاره کړې ده د عبد الله یزدی په قوله سره د دلالت مطابقي تضمني التزامي منبع ذکر کوي چې کم ځای نه راوتي دي او ورسره د هغه اعتراض دفع کوي کوم چې په علامه تفتزاني رحمة الله تعالى علیه باندې واردېږي هغه دا چې کله موضوع د علم المنطق قول شارح او حجت شو چې دا د تعلق د معانی سره ساتي نو د شروع کړه په دلالت کې بحث په دلالت کې شروع کو د معانی سره تعلق نه ساتي نو د خو اشتغال به ما لا یعنی کو او دا صحیح نه دی نو عبد الله یزید جواب دا ځکه چې معانی موقوف دي په الفاظ باندې گویا چې کله الفاظ د جهت افادي او استفادي نشي تر هغه وخت پورې افاده او استفاده نشي ورکول تر څو په دلالت په خپل معنا باندې نه کړي
نو ضرورت دی خبره ته پیښ شو چې مونږ د اول بحث د دلالت او د الفاظو نو کو پس د معانیونو چې کوم دی نو بحث وکړو دا دلالت چې کوم دی دا به خالي نه وي یا لفظ یا به دلالت د لفظ یا به تعلق د لفظ سره ساتي یا به د لفظ سره نه ساتي که تعلق د لفظ سره ساتلو نو لفظي شو که لفظ سره نه ساتلو نو بیا غیر لفظي شو بیا هر واحد د دې قسمینو نه چې کوم دی نو هغه په درې قسم باندې دی چې وجه د حصر په دې دریو کې دا په دې دریو کې دا چې دلالت به خالي نه وي یا به تعلق د وضع د واضح او د فرض د فارض او د جعل د جاعل او د اعتبار د معتبر سره ساتي یعنی دلالت به په وضع د واضح په فرض د فارض په جعل د جاعل په اعتبار د معتبر باندې وي نو کوو نو دې ته دلالت وضعي ویل کېږي په صورت د دلالت لفظي وضعي کې به مثال شي لکه دلالت د زید شو لفظ د زید شو په مسمى خپل باندې او په صورت د غیر لفظي کې به مثال وقود خطوط اشارات نسب دي بیا چې کوم دی نو که دلالت دی دلالت تعلق ساتو د امر عارض سره یعنی دا دلالت چې کوم دی په دې معنی د دال چې کوم دی هغه امر عارض نو د دې دلالت طبيعي ویل کېږي نو یا به لفظي یا به غیر لفظي نو که لفظي د هغې مثال لکه دلالت د وحش په وجه الصدر باندې او که غیر لفظي شو لکه دلالت د سرعة النفس په حما باندې او که دلالت چې کوم دی په دې معنی دلالت چې کوم دی هغه قوت دراکه کو یعنی قوت دراکه چې کوم دی نو دا دالو په دې باندې نو هغه د دې دلالت عقلي ویل کېږي نو که لفظي د هغې مثال لکه دلالت د دې شو په لافظ باندې مې ورای الجدار او که غیر لفظي نو د هغې مثال لکه دلالت د دخان شو په نار باندې بیا عبدالله یزي په شرح کې په تشریح کې وایي چې په دې شپږو اقسامو کې دلالت لفظي په درې قسمه او غیر لفظي په درې قسمه ده په دې کې معتبر چې کوم هغه دلالت لفظي وضعي ده نو هغه د بیا د دې اقسام بیانوي چې دلالت لفظي وضعي دا په درې قسم باندې دلالت مطابقي تضمني او التزامي وجه د حصر پر دریو کې دا چې دلالت به خالي نه وي یا به کل لفظ دال په کل معنی موضوع له باندې یا په جزء معنی موضوع له باندې دال یا په خارج معنی موضوع له باندې دال وي او د خارج معنی د معنی موضوع له لازم وي د معنی موضوع له سره نو که دلالت دا لفظ کو دال شو په کل معنی موضوع له باندې دلالت مطابقي ویل کېږي دلالت د لفظ د حیوان شو د انسان شو په مجموعه حیوان او ناطقون باندې او که دلالت دا دال شو کل لفظ دال شو په جزء معنی موضوع له باندې د هغې مثال لکه لفظ انسان چې دا دال شي په حیوان باندې یا صرف ناطق باندې او چې دلالت دا کل لفظ دال شي په خارج د معنی موضوع له باندې او د معنی خارج لازم وي د معنی موضوع له سره لکه دلالت د لفظ انسان شو په قابل العلم په سرعت کتابت باندې دا دلالت اولا په غټ تقسیم سره دا په دوه قسمه دی یو دلالت لفظیه دی بل دلالت غیر لفظیه دی دلالت لفظیه چې کوم دی هغه دې ته ویل کېږي چې دا تعلق ساتي د الفاظو سره او دلالت غیر لفظیه دې ته ویل کېږي چې دا تعلق نه ساتي د الفاظو سره بیا چې کوم دی د دلالت لفظیه هم په درې قسمه دی او دلالت غیر لفظیه هم په درې قسمه باندې دی نو دا ټول شپږ اقسام شو وجه د حصر په دې شپږو کې دا ده چې دا دلالت لفظیه او غیر لفظیه به خالی نه وي یا به تعلق ساتي د جعل د جاعل او په فرض د فارض او په اعتبار د معتبر او په وضع د واضح سره که تعلق ساتو د دې سره نو دا دلالت لفظیه وضعیه شو مثال به شي لکه لفظ د زید شو په مسمى خپل باندې او چې غیر لفظیه وضعیه مثال لکه او بیا په دې شپږو کې معتبر چې کوم دی هغه دلالت لفظیه وضعیه دي ځکه چې دا وجه د حصر دا استفاده په دې پورې موقوفه ده په دې پورې موقوفه ده او دلالت لفظیه وضعیه دا بیا ځل په درې قسمه دي مطابقي تضمني التزامي لپس دال کېږي په کل معنی موضوع له باندې یا به دال کېږي په جزء معنی موضوع له باندې یا په خارج د معنی موضوع له باندې که چېرته دا لفظ دال کېدو په کل معنی موضوع له باندې نو د هغې مثال شو لکه لفظ د انسان چې دا لفظ دال په حیوان ناطقون باندې او دې ته مطابق